بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو، یو وارې بیا هغه درې ځوانان چې په بېدردۍ سره تورنځو په مقام باندې وژل شوي 6 میاشتې شوې. ما په دې باندې مسلسل پروګرامونه وکړل، خو په هغه پروګرامونو کې ما ذکر کو چې مدعي چست او اګوا والا خبره ده. نو هغه خبرې چې کوم دی نو زه بیا خاموشه کړم او ما ویل چې یاره بس چې خاندان یې غږ نه کوي نو زما څه کار دی. اوس د عمرزو تاڼې ته ورغلی وم او دغه دوه وروڼه مې ولیدل کوم چې زما په څنګ کې ناستي او بیا مې د ځان سره را روان کړل. دا یاسر دی، دا جواد دی، دا د عدنان رور دی او دا د عماد رور دی. او ګرانو کتونکو، یو دی کې بله څه نوم اجازه سجاده، مانا نومونه مې ورشول 6 میاشتې شوې. د 7 خویندو یوازنی رورو، نن د هغوی رور نشته ګینه هم دلته موجود و. د تاڼۍ مخې ته در په در مې دوی ولیدل. د تپوس مې ته وکړو نو وی په دې نه وو، خو 6 میاشتې رانه مخکې پولیسو موبایل اخیستی دي. په هغه موبایلو کې زموږ د رونو کاروبارونه وو. په هغې کې داسې میسیجونه دي چې خلک موږ ته وایي چې هغه ته ما میسیج کړی دی، پیسې دي، روزانه هغوی سره جګړې مګړې وي. دا هغه ټیم ډي پي او او ډي اس پي په دې کې سستی کړې ده او دا خبره مخ وړاندې نه ده بوتلې. کوم ځای پورې چې تلې ده بس په هغه ځای ودرولې ده. خو 6 میاشتې شوې. تاسو ته وایم چې تر اوسه د هغوی د قاتلانو پته نه ده لګېدلې. د دوی نه مې یو خبره واورېدله چې کله یو پیغور راکړي یو کله بل. بلکې دا یاسر یو خو دې خلکو ته دا وایم چې دا پیغورونه مه ورکوئ. خدای دې مؤمن مسلمان د داسې حالاتو نه وساتي چې مړی نشته او جړا وي، لکه قاتل پته نه لګي. او چې ته دته وایې بدل واله یا ده وکړه یا هغه وکړه نو تی ورته ور وښایه نو دوی به بیا چک کړي چې بدل اخلي خو نه اخلي. او دوی دې وخت کې هم پولیس ته وایي چې موږ ته صرف دا نه نشاندهي وکړې. ګوره خو یو انسان ډېر هم غلطي وکړي، ډېر هم غلطي وکړي، خو د قتل ورسره چا کار نشته. د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی. 3 ځوانان په بېدردۍ سره. ما به یو خبره د عماد باره کې کوله، خو ګرانو کتونکو چې کله عماد مري نو د هغه په کال کې، یعنې د واده په کال کې 20 ورځې کمې وي. اوس یې لورکۍ وشوله په دې روژه کې. مونږ چونکې وي چې وادې 2 کاله شي وو، بچي یې نه وو، هغې دپاره ډېر دغه خو داسې نه وه. دا ما ته د دوی د خولې نه پته لګي. دغه شانتې د عدنان یوه لور ده که نه، دی رور دی. او یو څو میاشتې مخکې چې کوم دی نو دا اجاز واده شوی. ډېر افسوسناکه واقعه ده. خو موجوده ډي پي او صاحب له دوی تللی دي او د هغې نه مطمئن دي. بلکې زه هم قبل از وخت څه نشم ویلی، ځکه چې زه هم د ډي پي او صاحب په کارکردګو باندې مطمئن یم او د مخې سره ورته وایي. خو بیا هم کوم ځای کې ایس ایچ او یا ډي اس پي دي کې کوتاهي کوي نو دې کې کوتاهي مه کوئ. څه نوم دی؟ جواد جی. جواد. او د رور د نوم عماد جی سرکار. جواد دا 6 میاشتې څنګه تېرې شوې؟ دا بس 6 میاشتې خو بس تاسو ته به ده ووایو چې لکه په سکول کې هر وخت دغه خفګانونه او جړاګانې هر وخت یو چې ولې او په څو څنګه دغه خو مونږ هم په دې باندې ټول لکه کور دغه خیران یې چې لکه مونږ ته خو پته ولګي چې آیا په څه څوک څه وایي څوک څه وایي. مختلف خلک چې کوم دی لکه څوک څه یادوي څوک څه یادوي. خدای دې کړي چې په هر څه باندې وي، خو چې مونږ ته خو دونه پته ولګي چې آیا دا په دې وشو نو مونږ به بیا مړه لږ څه ناڅه مطمئن شي. نو اوسه پورې تر دې دغه پورې دا پته ونه لګي چې دا په څه. ښه دا 6 میاشتې شوې. د هغوی موبایل یې غیب دی. موبایل جي هغوی اسلام آباد ته لېږلي لیبارټرۍ لپاره او یاره ډېر ورپسې جي لاړو رالو. باقاعده ډي پي او صاحب له هم په دې کې تللي وو، ایس پي صاحب احسان شاه چې وو هغوی له هم ورغلي وو، لیټرې هم پکې شوي دي. خو اوسه پورې دغه موبایل اوس موږ ته اوسه پورې واپس نه شوې. هلته کې یو هغوی وو زرګران جي او تاسو ته پته لګي نن سبا چې کوم کار روزګار ټول په واټساپ دی. نو خلکو چې کوم دی په واټساپ باندې ورته یا پیسې را لېږلي دي یا کار را لېږلی دی. نو روزانه دا کسان دکان ته راځي او لانجې ورسره. هغوی ویې یاره مونږ ورته په واټساپ باندې دغه ورکړي دي، اډر ورکړی دی، پیسې هم ول ورکړي دي، ما سره وي دا پروف دی. هغوی وښایي خو مونږ سره خو پروف نشته که نه. مونږ خو موبایل هلته هغوی سره دی. نو مونږ ورته وایو چې یاره مونږ موبایل را واپس شي نو تا سره مونږ کینو خبره اتره وکړو. دوی یوه لورکۍ ده.
دا چې اوس شوې ده د روژه کې ما د مرګ نه پس شوې دغه ټیم سویل راویلی نو کور کې چې یاره چا سره طرفګاني ده یا چا دمکي را کړې ده نه چې داسې څه خبره تر پکې د دمکۍ او د دغه نه راغلی خو دغه وکړه خبره کشر ورور ته مې ټولو کشر دی هغه ته یې ویل چې سره سونه ده زه سونې پسې د سونه اخلم دغه خبره یې کړې ده هغه سره شپږ میاشتو شوې تاسو خو هم سړکونه کتلي که نه یاره بس ځای ته رسېدلي یې چې څه مونږ خو الله چې منډه تړلې وو خپلې منډه تړلې وو خو اوسه پورې داسې لاس مخې ته څه نه راغلی نو اوس مونږ خو تاسو ته ووایو چې لکه قانون دی هغه دی نو دوی ته هم پرېښې ده او الله ته هم پرېښې ده ډي پي او صاحب له چې لاړې سوې ډي پي او صاحب له چې لاړم ما خدای دې ښه ساتي زمونږ ډېر قدر عزت وکړو ډېر په درناوي یې مونږ سره دغه وکړو چې د هغوی بار بار شکریا ادا کوو صاحبه چاردېخي هغه ټایم کې هغوی کال هم وکړو چې کوم ایسوچو صاحب هغوی ته یې کال وکړو هغوی باندې دا کار ور واچو بیا هغوی ډي سي پي صاحب ته وکړو نو مونږ یې هم غوښتو بیا ډي سي پي صاحب مونږ بوتلو هلته کې کېنولو بنګله کې هغوی مونږ سره خپلې خبرې اترې وکړلې خو بهر حال زمونږ بیا هم دا وایو چې لکه مونږ سره ایسوچو صاحب منډه وي بسم الله جان خدای دې ښه ساتي او د هغې باوجود هم زمونږ غل نه پیدا کېږي مونږ وایو چې ولې نه پیدا کېږي لکه وجه څه ده وجه څه ده مونږ ته خو دې قصور وښیي که نه شپږ میاشتو شوې پولیس پکې منډه وي شپږ میاشتو شوې موبایل یې توړي دي شپږ میاشتو شوې قانون چې کوم دی نه دوی په جګړه اچولي دي هغوی کاروباریانو مسلې ورته پیدا کړي شپږ میاشتو شو دوی ته پیغور کېږي شپږ میاشتو شوې په کور کې د زنانو جړاګانې دي دغه زمونږ قانون دی او دغه منډې دي د پولیسو د تنګي پولیس ته د 21 توپو سلام پرون د 11 توپو سلام هم شوی ده خو بیا ورته د 21 توپو سلام هم کوو ډېره ګرانه ده یاسره حاجي ستا ورور څومره عمر و زما ورور به یو د 25 سالو به څو وروڼه یې تاسو مونږ څلور جي څلور ها واده کله کړو د واده 2 کاله خو شابه کېږي په دغه ورځ سره مېلو شو چې وته ما ته بس دغه ټیم سره یو 20 منټه مخکې را سره خبرې وکړې په وایس مې رلمي موترنګ وکړو ما ته کوم ځای را روانې ما ته 400 کې را روانې نو بس بیا مې سره په وایس باندې خبرې کولې نو بچې ما وایس یې ونه کتل ما ول رنګ ورکو خو چې رنګ مې ول څنګه 20 منټه پس بیا ورکو بس پولیس والا د اوچت کو ما ته وی راشه بیا 400 په هسپتال کې پروت اکسیډنټ یې کړی خو چې څه کله ورلم بس مړ سم په څو بچي یو لوري دی جی یو لري ها خلک پیغور درکې بس خلک هم پیغور راکړي جی چې تر اوس ټیمه پورې تاسو ته خبر پتی هو قسم په خدای کنم چا د چاملاس ته غوام نه پاسولي نم مسم نشته چا سره نو مونږ چې پسې ملکل قسم په دې چې پرونم زموږ دکان ته غویم جګړې را سر کولې وی چې 1 لک روپۍ می ستارو لور کړی دي او راته یار سو خول ما تیم چې یار صبر وکړه چې موبایل راشي نو ولته موبایل نن او سبا او ولته جګړې دي مونږ چې سوق دغه ټیم کې څه پیسې مېسې په ګاډي کې برآمد شوي ستا د ورور پکې وي پیسې پاره کې سو لګي پیسې پکې وي خو هغه هغوی یو بارګین ته تلو د بارګین نه پیسې راغشتي وي هغه د بارګین والا وي او د اماد سره جي پیسې وي او چې دې د دکان نه کم ټیم وته نو زما کشر ورور دی ټول حمزه نومې دی اماد یو ځل را روان شو هغه چنګچا کې بلاړ شم او پیسې وسره وي نو بیا واپس د چنګچا نه واپس دغه شوی دی یاره حالات خراب دي څنګه چې څوک 2-3 لک یا 4 لک روپۍ دي یا 15 لک وسره یا څنګه چې څوک رانه لار کې وانه خلی نه غریب واپس د چنګچا نه روان شوی دی الته دکان ته راغی کشر ورته مې راځي ما په موټر سایکل بوزه نو هغه کشر ور مې په موټر سایکل باندې 400 پورې راوستو شپږ میاشتې شوې که نه نو لکه پولیس درته څه وایي بس هغوی وایي چې تاسو صبر وکړئ موږ پکې خپل کار کوو نو موږ وایو چې تر اوسه ټیم پورې موږ ته شک شوبه هم میلو نه شوه دا دوی چې وایي دا رشکې ته ورسېدلو او شیرګړ او دغه علاقه ښیي دا خو موږ هم وایو چې دوی وایي چې موږ د چنچې والا پورې ورسېدو نو منځ کې به دې کې خامخا دوی ته خو څه نه څه ښکاره شوي که نه چې سم پکې موږ ته شک شوبه موږ ته نه ده میلو شوي چې اخر په څه لکه دوی خو یې چنچې والا ته صاحب چنګچا والا ته دوی رسېدلي ټیک ته منم جي دوی وی لکه موبایل سنیچنګ شوی دی که نه کس ته سنیچنګ وکړو بیا هغه بیا نو چې سنیچنګ مو شو موبایل باندې دوی سره رابطه مو شوه صاحب موبایل بیا ماښام بیا هغه خپل مالک ته بیا میلاویږي صاحب په تغبیه بازار کې لکه دا هم سوچ خبره ده که نه لکه چېرته سیند ته ولې نه غورځو نیر ته ولې نه غورځو ماتو یې ولې نه خپل مالک ته ماښام بیا میلاویږي همغه موبایل چې په کوم باندې دوی سره رابطه شوې ده هغه دوی راوچت کوي دا چنګچا والا دی ټیک ته منم چنګچا والا به خو لکه
څه خو به وي که نه لکه موبایل دی په کار و چې دونه غټ کار یې پې کو په کار و چې مات کړی چېرته پټي کې یې غورځولی ماښام مانځه ټیم کې هغوی ته موبایل واپس په تخبې بازار کې میلاویږي یا سره څه ویل غواړئ په دې کې بس موږ دا ویل غواړو چې یاره قاتل دی ګرفتار شي او موږ ته یې ګناه وښیي موږ ته د ګناه ښوي چې په څه دا درې ځوانان لاړل ګران کتونکو نورې خبرې هم پې کوو بیا به هم پې خبرې کوو بیا به هم پې خبرې کوو ځکه چې اوس مدیان موږ ته رورسېدل موږ خو چې خاموش وو په دې کیس باندې نو هغې وجه دا وه چې یاره مدیان غږ نه کوي مدیانو ته معلوم دي دا زموږ هم خبره وه مدیان پی دي لکه خلکو ول عجیبه عجیبه رنګونه ورکول نو موږ وی چې دوی د خپل عزت نه او د دې نه به دوی خاموشه دي خو نه داسې هرګز نه ده او خو دغه شانتې هم ده نو بیا هم د قتل سره څه کار نشته په دریو کې به یو ګناهګار وي دوه به نه وي خو دا داسې په بې دردۍ سره قتل نور په سی سی ټي وي فوټیج باندې خبرې نه کوو په ګاډي نه کوو یو ګاډی راغی چل د ډرایورۍ یو اجاز له ورته ښه دې دوه له د ګاډي چل نه ورته دې دوه له د ګاډي چل نه ورته او بیا د دوی نه په زور چې کوم دی نه هغه ګاډي ویګینار ته اچولی شوی دی هغه اجاز ته ویګینار ته اچولی شوی دی نو لکه دغه ځای کې ډېر کنفیوژن دی دغه ځای کې دوی هم پریشانه خیران دي موږ هم پریشانه خیران یو چې دا ګاډی دغه موړ کې راتاویږي دا ډېر په تیزۍ سره راځي دغه ځای کې ګاډي څنګه ودرېدلې دي د جومات مخې ته بیا عاجل چې کوم روړي نو کوم مدرسې ته چې لاړه مدرسې والا هم پنۍ ورکولی شوه خو چې دغه ځای کې ډز وشو هلته کې خلک راووتل دی هم ورسره ووته مدرسې مخې ته چې کوم دی نو ولي نو په دغې باندې ځکه ما خبرونه کړه چې هغه سی سی ټي وي فوټیج او په هغې باندې ما وختن په وختن ډیټیل سره خبرې کړې دي خو زه پې ما پې سر خلاص کړی دی خو زه پې پې شوی نه یم خو شپږ میاشتو شوې پولیس تر دې وخته پورې قاتلانو ته ونه رسېدل دا یو ډېر غټ سوال دی چې ولې پسه څنګه جرم یې سو دا یو خبره ده او شپږ میاشتو شوې چې دغه کسانو موبایل دا زمونږ د کرایم د راپیدا کېدو چې کوم دی چې هغې کې کرایم کې کامیابي ده نو دغه زمونږ سره اوزار دي دغه زمونږ سره وسایل دي چې شپږ میاشتو شوې لاهور ته تللي که نه اسلام آباد ته تللي دي یا لاهور ته تللي دي د دوی هغه ریسیو سرټیفیکیټ هر یو شی شته دی چې لیږل شوي دي هغه کاغذونه شته دی خو شپږ میاشتو کې هېڅ پته ونه لګېده نو داسې کرایم کې به څنګه رسي ځکه خو بیا خلکه خپل انصاف په خپله کوي بهرحال ډي پي او 400 صاحب دلچسپي اخلي د تېرو 5 کالو چې کوم دی نو کوم جرمونه شوي دي هغه ټول په تاڼو کې هغه فایلونه ایستې دي دا خو د شپږو میاشتو دی انتظار کوو چې څه کېږي دې کې ځکه چې دا یو ډېر مهم کیس دی او د ټول 400 پښتونخوا د مسافرو د هر چا په دغه درې ځوانانو باندې نظر دی چې دا درې ځوانان په څه کې او ولې مړه شو الله دې کي چې دې قاتلانو ته دې ورسي او خدای دې دوی له صبر ورکړي